15 شل کسان دي چې هغه یو ګروپ ګرځېږي څوکیدوري ولته ونیولو ویې تړلو نو داسې سمونه یې ته وکړي که څنګه یې دا نه وښکل بیا داسې نور دلته زموږ لوکل ټرانسفارمر یې وې هغه یې وړلی دلته باري یو بل دوکان پر اخوړ کې ولی هغه رپورټینګ اعلان نه شوی علیکم قدرمنو کتونکو شهنشاه فریدي یم په بر کمبر بوړا تحصیل باندې دلته دکان دی بار به داسې واقعیت شروع کیږي او یو بل دکان والا شوی تقریبا د سورسز په مطابق باندې 10-15 کسان داسې چې هغه په زور روشي دکانونه لوټ کوي چې کومره سامان وي هغه ته نه وړي دلته موږ سره چې کوم دکاندار دی چې چا نه سامان والا شوی په لکونو نه هغه سره خبره کوو مرګري څومره تاوانم شوی دی او دا ستوري لږه وایم دا سبوی چې موږ ووتو داسې شپږ نیمې اووه بجې وې او جانګله یې ماته کړې وه پلکونه یې مات کړي وو او بیټرۍ یې مړېري دوړه یې تېنه وړې چیني غوړې وړېري او لږه نغدې روپۍ ګالاکیایي یې تېنه وړېري سټابلیزر یې وړېری او صبونو کاټن یې وړېري او نور سامان هم بس نه کته نه نوي ورنه وتې کېدای شي نور سامانونه یې وړې وي ځکه چې وویل چې تا پرې ما ورنه وځي چې پولیس والا نه وي راغلی او خپل تحقیقات کړی نه وي نو به بیا دلته تاکیه مرکز نه وړو هلته هم بس راپورټ هم وکړلو بیا راغل پولیس والا یې هم خپل تفتیش وکړلو بیا بوډۍ لا لوړلو بوډا کې مې خپل هغه وکړله او بس یې ویل چې موږ پرې کاروایي کوو په چا باندې هم څه شک او شبهات نشته نه په چا باندې شک نشته دی اوس پرې خو بس چې پاته ولګي تحقیقات وشي بیا به کسو مننه دلته موږ سره کمیټې چې کوم دغه محلې چې کوم هغه کمیټې دغه مشر ساجد بھائی سره موجود دی ساجد بھائی لږ دا خبره ته وضاحت وکړه په دا باندې لکه مسلسل د واقعیت شروع دي ګانا څو دکانونه وولی شول تاسو په باندې څه اکشن مخکې ته تللي یو شهنشاه بھائی مننه زه د وي سي 36 د جان احساس فاونډیشن جان خان کلي کمیټې چیرمن یم شهنشاه بھائی ته خو په خپله کتلو بله چې کومه واقعه شوې هلته لارې دکاندار هغه نیوله او څوکیدوري نیوله و دا تقریبا 15 شل کسان دي چې هغه یو ګروپ ګرځېږي څوکیدوري ولته ونیولو ویې تړلو نو داسې سمونه یې ته وکړي که څنګه یې دا نه وښکل بیا داسې نور دلته زموږ لوکل ټرانسفارمر یې وې هغه یې وړلی دلته باري یو بل دوکان پر اخوړ کې ولی هغه رپورټینګ اعلان نه شوی او دا یې وویلو نو موږ هر یو ځای لا پسې لولو چې کوم لوکل ټونر و هغې له ما وویل بیا چې کوم د دغه کې وله سورس دي د اعلی قیادت وله هغو له هم پته ولګي هغو مخکې ته بیان جاري کړی دی خو تر اوسه پرې څه کاروایي نه شوې او که دا واقعیت رامن نه شول نو سبا د ده نه نور هم زیاتېږي او د ماحول سخروپېږي چې د کومې ستونزو سره به بیا مکمل پولیس ولا یا دورې مخامخ شوي چې کوم دلته کور کوي هغه به بیا د دغو ستونزو سره مخامخ کېږي ډېره مننه ساجد بھائی ماما ته لږ روشه دوه خبرې ته وکړه ماما دلته دغه لوکا کې لږ ډېر نشایون دا سی اکثر دا کیسې چې کومې انډیواله زه یم د مسافر دلته دوستان خپلوان یو سره راغلی خو د دوه خور مخنیوی چې ونه شي زه په میدان کې هم دغه نه خلاصېږم دا ټول د مو بچي دي او ټول مسلماني پښتانه وي چې دا مخنیوی ونه شي ټول نجات له زغال جوړېږم میدان کې مې هم نه پرې کوي دا بیا خواته خو کې یو واقعه شوې وه تقریبا د دلته تورخیل مارکیټ ورته وي برکمبر کې په هغه کې 10-15 کسان راغلل چې دور نه په زور باندې د ګن پوینټ باندې سامان واخیستلو چې کوم دکان کې سامان و هغه ته نه ویولو داسې واقعیت ورځ په ورځ زیاتېږي هغه وروسته وجوهات خو یې دا هم دي چې دلته نشهیي افراد انتهایي زیات دي هغه د نشې پر هر یو عمل هم کوي نو ځینې انتظامیه له پکار دي چې دغو شیانو باندې خصوصي کاروایي وکړي چې څومره نشهیي افراد دي چې هغه ټول اریسټ کړلی شي یا هسپتال له یې یوړلی شي چې هغه داسې واقعیت بیا نه کوي